اسی خو زمونږ په معاشره کې بلا لوبي کیږي کوم چې د صحت لپاره ګټوري دي خو ولې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې کبډي ډيري خوښولي شي وجه دا ده چې پکې ځوانان خپل جسمانی طاقت سره جسمانی مهارت نه هم کار اخلي خو د بده مرغه د پښتونخوا په ډیرو لږو سیمو کې دا روایتي لوبه ژوندۍ ده د ځوانانو د لوبو میدانونه د امن درزګاه هم بللی شي چرته چې لوبغاړي د یو بل سره ډیر پمینه د زور او زغل مقابله کوي دا روایت یو ځل بیا ژوندۍ کولو په غرض د خیبر پښتونخوا محکمه سپورتس د سوري لاندې د ملکند سرخار بڑخیله کې د کبډي ټورنمنت تابع شوی چې پکې د مختلفو علاقو نه سلور ټیمونه برخه اخلي د ټورنمنت وړاندې میچ د بڑخیلی او ملکند ټیمونو ترمنځ وشو چې پکې د بڑخیلی ټیم ملکند ته د 15 مقابله کې په 13 پوینټه ماته ورکړو او بریالي شو کبډي کلاړیان یو مخکې ورل ته کبډي نه کېده یو وست سرکاري سطح باندې کبډي شروع شوه مونږ ډیر خوشاله یو کم از کم چې مونږ وایو چې په ملکند ایجنسی کې د کبډي ډیر ټیمونه دي خو دغه وته موقع وته نه میلاو شوی نو دې وجه نه لګاوي خاموش دي نو دا به ترقی وکړو مخ په وړاندې بلاړ شي ډیره موده پس په سیمه کې د کبډي خوندوري هلي ځلي شروع کېدو سره د سیمې خلکو د کبډي میدان رخ کړي دي او د رنگارنګ کبډونه خوندونه پورته کوي د سپورتس افیسر کاشف پرهان وینا دا چې صوبایي حکومت دا رنګا روایتي لوبو د بالای د لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي نو دا ګیمونه هم دلته لګیا کړل دا ګیمونه د ډېر وخت نه دلته نه کېږي ځکه چې په دا کې ډېر زیاتې مسالې ګروپینګ و اسوسییشن منځ کې مسالې نو ان شاء الله الله پاک کار مکمل حل کو نن دا گیمز کبډي تقریبا 10-12 سال بعد تاسو په مخ کې لګیا شو د لوبو میدانونه که یو اړخته ولسته تفریح ورکوي نو بل اړخته د دې میدانونو نه امن هم خوريږي کوم چې د وخت مهم ضرورت دی عمران زریاب خیبر نیوز بڑخیله ملکند